بسم الله الرحمن الرحیم. من ضحکا ضحکا، من ضحکا هغه څوک چې خندا یې وکړه، ضحکا نو هغه پورې به خندا وکړي شي. په دې نصیحت کې د دې خبرې آگاهی ورکړې ده چې څوک د بل چا د رسوا کولو په اراده باندې هغه پورې وخاندي نو هغه شانته معامله به د سره وشي او بیا به خلک د پورې وخاندي، ځکه چې الله پاک د چا تذلیل او تحقیر نه خوښوي. نو الله پاک به دته سزا ورکړي او د هغه سزا په وجه به خلک بیا د پورې خاندي او د تحقیر او تذلیل به وشي. من ضحکا ضحکا د دې لغوي تحقیق داسې دی چې ضحکا دا د فعل ماضی واحد مذکر عایب معلوم صیغه ده او دا راضی د سمع یسمعو باب نه. ضحکا یضحکو ضحکنی مصدر راضی معنی د خندا کول. ضحکا دا د فعل ماضی واحد مذکر عایب مجهول صیغه ده. من ضحکا ضحکا د دې ترکیب داسې دی چې دا من دا شرطیه دی په تعویل د لفظ سره دا مبتدا. ضحکا فعل پدې کې هو ضمیر مستتر هغه د دې فاعل، فعل سره د خپل فاعل نه دا جمله فعلیه دا شرط شو. ضحکا فعل پدې کې هو ضمیر هغه د دې نائب فاعل، فعل سره د نائب فاعل نه دا جمله فعلیه دا جزا شو. شرط سره د جزا نه جمله شرطیه دا خبر شو د مبتدا من نه پاره. مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه. من جدا وجدا، من جدا هغه څوک چې کوشش یې وکړو، وجدا نو مطلوب یې بیا موندو. په دې ضرب المثل کې د مهنت او مشقت کامیابی ذکر کړی ده چې کوم بنده مهنت کوي مشقت کوي نو هغه به کامیابی او کامرانی مومي. مراد یې دا دی چې مقصد ته به ورسي. نو کو دا کوشش د دنیا د پاره نو الله پاک په وته دنیا ورکی، او کو مهنت د آخرت ته پاره کړي نو الله پاک په وته په آخرت کې جنت بیا ورکی. من جدا وجدا د دې لغوي تحقیق داسې دی چې جدا دا د فعل ماضی واحد مذکر غایب صیغه ده او دا راضی د ضرب یضربو باب نه. جدا یجدو جدنی مصدر راضی معنی د کوشش کول. دا جد په اصل کې و جددا نو اول دالم ساکن کو په دویم کې مدغام وکړو نو جد شو. وجدا دام د فعل ماضی واحد مذکر غایب صیغه ده او دا راضی د ضرب یضربو باب نه. وجدا یجدو دا یجدو په اصل کې وو یو جدو نو ساکن د علامت مضارع مفتوحه د کسرې په مینس کې راغلو نو وګرځیدو یجدو شو. وجدانن مصدر راضی معنی د مندل. من جد وجدا د دې ترکیب داسې دی چې من دا شرطیه دی په تعویل د لفظ سره دا مبتدا. جد فعل پدې کې هو ضمیر مستتر چې هغه من تراجی دی هغه د دې فاعل، فعل سره د خپل فاعل نه دا جمله فعلیه دا شرط شو. وجدا فعل پدې کې هو ضمیر هغه د دې فاعل، فعل سره د خپل فاعل نه دا جمله فعلیه دا جزا شو. شرط سره د جزا نه جمله شرطیه دا خبر شو د من مبتدا لپاره. مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه. ثمرۃ العجلتی الندامتو، ثمرۃ العجلتی د توندې میوه، الندامتو پیمانتیاوی. پدې سبق کې د یو کار په تسلی او سکون سره د کول ترغیب ورکړی دی چې کم کار په جلته سره وشي او په توندې سره وشي نو د هغې نتیجه دا بیا پیمانتیاوی. نو د شرمندګۍ نه د بچ کېدو دپاره انسان له پکار دی چې یو کار کوي نو هغه په آرام او سکون سره کوي چې په هغې کې هېڅ کمی رانشي. او دا توندي چې دا خو د شیطان کار دی او شیطان دا غواړي
چې دا انسانان زه ذلیله کم او رسوا کم. نو کو ار یو کاری نو په هغه کې خو سکون پکار دی او اطمینان، او په توندې سره هغه کار نه دی کول پکار. ثمرة العجلة الندامة، د دې لغوي تحقیق داسې دی چې ثمرة دا واحد دی، د دې جمع راځي ثمرات او اسمار، معنی د میوه. العجلة دا مصدر دی، دا راځي د سمع اسماء باب نه، عجلا یعجلو، عجلتن مصدر راځي، معنی د پتوندې او کار کول. الندامة دا د سمع اسماء باب نه مصدر دی، ندما یندمو، ندامتنی مصدر دی، معنی د شرمندگی اوچتول. ثمرة العجلة الندامة، د دې ترکیب داسې دی چې ثمرة مضاف، العجلة مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا مبتدا، الندامة خبر، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه.